که چیرې یو سړی را ولاړ سو تریاک یې وخوړل یا چرس وڅکول یا یې پوډر روین وڅکول یا شراب وڅښل په طریقه د الله اللعاب او په له وجې د مستوالي یا د عیاشي په طرز وڅښل دغه شراب یا بنګ یا چرس یا تریاک یا بل داسې روین، نو بیا که چیرې په دې حالات کې وایي دی ښځې ته طلاق ورواچي طلاق واقع کېږي. که څه هم دی په ځان نه پوهېږي، بعضې چې کله نشه وکړي خو په ځان یې نه پوهېږي، دماغ یې سره ګډوډ سي، عقل یې ختم سي، په ځان نه پوهېږي، که چیرې په دې وخت کې د خپل ښځې ته طلاق ورواچوي طلاق یې واقع کېږي. ولې ده دا نشه له وجې د الله اللعاب کړې ده. که چیرې دا تریاک یا بل داسې یو شی و د نشې شی و له وجې د تداوي دپاره د دوا دپاره یو داسې ګولۍ وخوړله یا د نشې ګولۍ وخوړله له وجې د دوا دپاره، او که بیا چیرې د طلاق واچوي خو طلاق نه واقع کېږي. لیکن که چیرې د الله اللعاب دپاره ګولۍ خوړلې، د عیشي دپاره نشه کوله، چرس یې څکول، شراب یې څښل، بنګ یې څښل، روین پوډر یې څکول، او په دې حالات کې د ده دماغ د ده عقل سره ګډوډ سي، او که چیرې ده په دې وخت کې خپلې ښځې ته طلاق ورواچوي طلاق یې واقع ده. بحر رائق صفحه نمبر 248 جل نمبر 3 دغه رقم فقه اسلامي صفحه نمبر 366 جل نمبر 1